بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، دی وخت کې د مولانا سیف محمد دیوبندی رحمه الله قبر سره ولاړم. مولانا سیف محمد دیوبندی په کال 1914 کې موضع تاجا علاقه سودم کې د یو عالم په کور کې پیدا شو. دی بنیادی کتابونه د خپل والد صاحب سره ووې او بیا سهارنپور ته دی لړل د سبق لپاره. هلته څه زمانه وو، بیا راغلل د خپل والد صاحب سره تر 1926 پورې جلالین، هدایه اولین او نور کتابونه وویل. او کله چې د دی والد صاحب وفات شو نو بیا دی د علوم دیوبند ته لړل. په دارالعلوم دیوبند کې دی په کال 1901 کې دی فارغ التحصیل شو، فراغت وشو او دی مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله سره صحیح بخاری او سنن ترمذی هغه ویل او داغي تقریرونه هم دی محفوظ کړی دي ځان سره. په کال 1901 کې دی د مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله نه بیعتم شو. داغې نه پس دی په میرټ امداد الاسلام مدرسه کې مدرس ومو. بیا دی فیصل آباد ته رالل. د هغې نه وروستو دی منشي فاضل او مولوي فاضل کورسونه وکړل او په سرکاري سکول کې دی د عربي استاد برتی شو. مولانا صاحب محمد دیوبندی رحمه الله کم چې په کال 1990 کې په 1 دسمبر کې وفات شوی دی چې دا د رستم شیخ سید عبدالسلام رستمی رحمه الله سکه ماما و. مولانا صاحب محمد دیوبندی رحمه الله چې د دې خپل خور هغه په عبدالرؤف صاحب رستمی باندې هغه واده و او د دې بل خور په قاضي میاں ګلجان دیوبندی رحمه الله غړیالوی باندې واده و. مولانا صاحب محمد دیوبندی دی وخت کې د اوسې په خورا علاقه سودم کې د خپل سخر په کلی کې خخته زمونږ د اوسې د کلی عبدالسلام استاد هغه د دی وخت دی داغي همشیره او خور چې دا د منظوري بابا لور هغه د دی په نکاح کې و. د دی په بچو کې محمد انور صاحب، اظهر صاحب، محمد طیب صاحب، محمد امجد صاحب دو بچی دی محمد انور او محمد امجد صاحب هغه په دې کې وفات دي. دا هغه خاکساره او فقیر مزاج عالم دی چې د دې بچی طیب صاحب دا خبره ما ته وکړه په رستم کې چې کله زمونږ د رور وادو مونږ کارډونه چاپ کول نه په هغې باندې مونږ د دې د نوم سره مولانا ولیکو چې مولانا صاحب محمد د بچی. کله چې هغه کارډ زمونږ والد صاحب یې وکته نو په هغې ډېر زیات غوسه شو او پترې راواغېستل چې دا مولانا زما د نوم نروان کې. دی په سرکاري سکول کې استاد نو په کال 1903 کې دی هغه ریټایر شول او الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ دغه شانته ښایسته علما، حق پرست علما هغه پیدا